د مستۍ د وجې زمونږ نه نن دین روان دی، د مستۍ د ایمان را نزي. قسم په خدای په جومات کې ناست یم، په منبر یریږم، زم الله دې زمونږ په دې کشر کل رحم وکړي، دا رانه باغیان نشي، دا کشر کل یکدم رانه ګډوډ نشي، دا د ایمان نه خلاص نشي، د دې کشر کل په دې بچو د خدای قهر او غضب نازل نشي. تاسو په دې سوشل میډیا نن وینئ، په دې موبایلونو کې. نو نن درته یو نصیحت کوم، زما به اورئ انشاءالله، تاسو ته یم ویم، او زما چې کوم خلک تاسو پښتانه ورته مینهوال وایئ، زما بیانونه اوري، که پاکستان کې دی او که په بهر ملکونو کې دی، هغوی ته یې ویم هغه واورئ، او که کوم بار خلک دي او زما بیان اوري، هغوی ته یم ویم. نن خلق په سوشل میډیا څونه کنځلې او بل پسې کوي، خصوصا یو سیاسي خلق د بل لیډر پسې، بل سیاسي خلق د بل لیډر پسې کوي که نه کوي. قسم په خدای د ښځې او د لوڼو کنځلې او بل ته کوي. دا ولې؟ دا ګناه نه ده؟ دا لیډر به ستا قبر کې څملي، دا لیډر به تاله د خدای په دربار کې سفارش کوي، دی به تا جنت ته بوځي، دی با قبر کې تا د خدای د عذاب نه بچ کی. قسم په خدای که دی بچ کی، دی تا زنکدن کې سخت نه بندولی شي، او که د خدای قهر او غضب در باندې راغی، قسم په خدای که دی دا بچ کی. نا ولی په کم طرف خلق لا دا سیاست او دا لیډر دا پیغمبر خو نه دی چې د په سر ته جګړې کوي. دا څه کوي؟ نن لوی جرم سره روان دی. دا ته ویم د انسان دا شکل، الله وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما دا انسان په بهترین شکل، صورت، هیئت، قد و قامت پیدا کړی. دا صفتونه په حیوان کې نشته، په څلور بولي ګرځي: عقل، فکر، سوچ، شکل، صورت، قد و قامت. انسان لاله ښکلی ورکړی دی، خشته. او نن د هغې انسان قد و قامت پورې خلک خنداګانې ټوقې کوي. په دې سوشل میډیا سپی یې ته جوړ کړي، سپی لاندې سپی وي، شکل یې ولا د بلې ښه وي. خر یې ته جوړ کړي، لاندې خر او شکل یې ولا د انسان ښه وي. لاندې د ډمې شکل، بره د انسان شکل. لاندې د ډم شکل، بره د مولا صاحب د پټکي شکل. الله اکبر. د پیغمبر پټکی ډېر سپک شو، شکل د سپي او د پاسه پې د مولا شکل یې ښودي، او مولا په سر پټکی هم دی. ای بدبخته، د پیغمبر پټکی د سپي ته ور په سر ده. سوچ ته کړی شکل د خر او وجود د خر او مخ او مرینه پورته د انسان شکل، پټکی والا انسان، ګیره والا انسان. سوچ دی او نه که چې د پیغمبر ګیره دی سپي پورې وتړله، د پیغمبر مبارک پټکی دی سپي ته او خر ته ور په سر کړه. لاندې د ډم او د بربند تصویر او بره د پې د پټکي والا شکل او مخ د پاسه کېنولی دی. د ډم د پاسه دی د پیغمبر ګیره ورتړلې ده او د پیغمبر پټکی دی په سر کړی دی. بچې سوچ وکړه، کار دی خطرناک کړی دی. د دې اصلاح په بنیاد خبره کوم، د اوټ ته نه ودرېږم چې تاسو نه اوټ غواړم، د الیکشن نه لړوم چې تا نه الیکشن کې اوټ غواړم. ستا د دین د بچ کېدو خبره کوم، ستا د ایمان د بچ کېدو خبره کوم، ستا د آخرت فکر کوم. بچې چې چام دا کړی دي په ایمان ویرېږه، بس لنډه ته وی. د پیغمبر د ګیرې توحید دی وکړه، د پیغمبر نه د پیغمبرانو د ګیرې او د رسول الله مبارک د مبارک پټکي توحید دی وکړه. ښه دی ونه کړه. د ملا توحید خو په خپل ځای پرېږدي، د عالم توحید دی وکړه، خو دې هم ډېر لوی جرم وکړه. او بل دې څه چل وکړه، خدای له دې چیلنج ورکړه چې خدایه تا دا انسان پیدا کړو،
دا د دې قابل نو دا خر جوړول پکارو په خدای دې مې اعتراض ځان نه دې خالق جوړ که خالق ته نه خالق الله ځان نه دې مصور جوړ که شکل جوړونکی قسم په خدای شکلونه جوړ کوونکی نه الڅوک دی الله خدای ته نه پوهېدې دا خر پکارو خدای ته نه پوهېدې دا سپی پکارو په خدای دې اعتراض دی خدای سره دې مقابله ورکړه خدای نه دې چیلنج ورکړه هسې تاسو نه تپوس کوو چې ماشوم دا ګوډاګیان جوړ کړي د خټې نه او ته د ماشوم هغه ګوډاګې لږ روان کې او دا سر والا پرې کې او مات کې هغه ماشوم خفه کېږي که نه خفه کېږي دا الله مخلوق او دا الله انسان اشرف المخلوقات احسن التقویم کل حیات او قامت والا شکل اته بدلے او خر ته جوړه او سپی ته جوړه یوازې دا نه چې مولا سر دې پې کړی دا نورم دي د بل لیډر سر پکې د بل پکې د بل پکې چاته یو شکل چاته بل شکل دا ولې کوي نن به ما سره یو وعده کړی زما ټول بچي ټول مې بچي زه دې ملګرو ته وایم دا بچي دي زمونږ هرې پاټۍ سره چې تعلق لري موږ به دې اصلاح کوو موږ به دې جوړښت کوو دا زمونږ بچي دي موږ به یې ځان ته رانږدې کوو موږ به یې ښکلو موږ به سره مینه کوو موږ به محبت کوو ناپوهه دي ناپوهه خو به ته په هغه باندې فتوې به نه لګې ناپوهه خو به ته ځان ته رانږدې کوې پوهې به نو نن ټولو ته زما درخواست دی تاسو یې واورئ چې څوک یې اوري هغې ته مې هم که دننه بلکې د بار ملکې چې چا هم دقسې تصویر جوړ کړي او د انسان د مولا سکه د نوم انسان بیدتی پکې کړي نن به ما سره وعده کوي چې هغه پوسټ به ټول ډیلیټ کوي ختموي به انشاءالله صحیح ده دا خبر چې چام جوړ کړي هغه ختموي او که چا له تللی دی هغه دې هم ډیلیټ کړي